أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. صدق الله العظيم. سورة المائدة فقم قالا أو يا يوم فمخي آياتنا كيد أهل الكتاب ويهوديان وقباحتنا ذكر شو وسبدي آياتنا كيد يهوديان أو إسيان مشتركة أهل الكتاب وقباحتنا ذكر كيد. عيسى علیہ السلام مبارکی عیسیان مختلف عقیدین د یعقوبیہ ملکانیہ دلی عقیدہ داواج اللہ پاک د عیسی علیہ السلام کا شکل کے پیدا شوی دی نبی عیسی علیہ السلام خدے نعوذ باللہ اللہ پاک عیسی علیہ السلام کے داخل شو عیسی علیہ السلام کے گرزیدو نظر بعینہی خدے اللہ جل شانہ فرمائی چستاسو دا خبر عیسیان غلط زکا عیسی علیہ السلام مقبلہ دا بی بی مریم زوید تو اللہ پاک قدیم ذات دی او عیسی علیہ السلام حادث او قدیم ذات حادث ذات کی داخلی دل دا محال دا عقلا او نقلا دوارا غلط عیسی علیہ السلام مخکنو بیا پیدا او اللہ پاک دا تخوانو چتاسوئی چھ اللہ عیسی علیہ السلام کی داخل شو دا خبر عقلا غلط کم ذات چھ قدیمی داغد حادث سر تزار یو بل مکمل جدا نجدا ذاتون دین یو سنگ جوڑا ویمدا چھ عیسی علیہ السلام مقبل پاک اعلان کردی چھ اللہ یو او آغا بندگی تاسوی زمان رب آغا استاسو رب آغا او عیسی علیہ السلام ذات مقبل اللہ بندوی او تاسو تخدے وائی دا خود عیسی علیہ السلام خبرم تاسو نمانی بل عیسی علیہ السلام تاسو اللہ پاک سر جوزے کوئی او دید شرک او کفر ہوئی او عیسی علیہ السلام اقبل ملی دی کہ چاہ شرک کو اللہ پاک سر سن شریک دا سریغا ہمیشہ دفارہ جہنم تزی او جنت دا حرام دی عیسی علیہ السلام نمانے عیسیان پا موجودہ دور کے ہم بازی دا عقیدہ لن دا بعض عیسیان عقیدہ دا چخدے دا یوی مجموعین پا دا مجموعہ کی دری افراد دی یو فرد پکی اللہ پاک دی نعوذ باللہ یو فرد پکی عیسی علیہ السلام دی او یو فرد پکی بی بی مریم دا دی دری وارو مجموعین نم دی خدے یو خدے پکی اللہ وی رب العالمین شو او یو پکی عیسی علیہ السلام یو پکی بی بی مریم شو دا بشری تو خدے او دویم قول پدی سیان کدا دی چه خدایان دری دی یو عیسی علیہ السلام یو جبریل علیہ السلام یو رب العالمین حالان کی کمزات چه ترکیب تا محتاج وی نا حادث و قدیم نبی او کمزات چه محتاج وی نا آغا خدے نشی کے انسان بخبلا محتاج دی بسنگ دا بل محتاج ضرورت پورکی نچه اللہ پاک ترکیب تا محتاج شو دا متاسب بخبلا اللہ محتاج عمر او محتاج چویا محتاج
کو خدایان دې شي دا خو تاسو د انکار او د نور مشرکان په شان شرک تاسو حالان کې تاسو ورته اهل کتاب عیسی علیہ السلام خبر په انجیل کې ذکر دا چې تاسو په انجیل اوسم باندې اهل کتاب عیسیان باغی کې دا خبره ذکر ده چې خدای یو رب العالمین دی هیڅ څوک شریک ورسره نشته د خپل کتاب انجیل هم نه مانی او بل عیسی علیہ السلام خپل باندې اعلان کړی دی اعبدوا الله یو الله بندگی کوي او تاسو وایي چې شرک کوي خدایان دې د عیسی علیہ السلام نه د الله نه مانی د عیسی علیہ السلام نه مانی د انجیل نه مانی او خبره دا چې کوي چې د عقل نه خلاف بل کچری دا اهل کتاب دی یو عیسیان دې د خپل کفر نه پاتې شو د دې د عقیده د کفر چې خدایان یا دریمني یا عیسی علیہ السلام د الله زوی مني او یا عیسی علیہ السلام خپل یو دې مني دا درې وړ عقیده د عیسیان د کفر دی او د کافر د پار دردناک عذاب ته توبه وکړه الله پاک دې معاف بل عیسیان چې عیسی علیہ السلام خدای د دې دا خبره ډېره غلطه عیسی علیہ السلام دا د مریم بیبي زوی او د مشاهدی مطابق عیسی علیہ السلام او د مور د محتاج دي ځکه بندگان او بنده محتاج او محتاج بیا صدر د دنیا اسباب او په اسباب کې خوړل سبل چې کوم ذات خوړل سبل ته محتاج شو دی بل هغه جواب هم محتاج لکه دا هغه مطابق په تقاضا لکه یو سړی چې دا هغه مطابق یو سړی وبس کی ډوډۍ او خوراک دا هغه تقاضې ته جواب محتاج نو چې خوراک کې اسکار کې دا هغه جواب ته محتاج او دا محتاج ته تاسو دی وایي دا په ډېر به وقوفه خلک حالانکه تاسو په خپل باندې دا وایي چې الله پاک دا محتاج نه دی غنی دی بیا تاسو عیسی علیہ السلام څنګه خدای وایي په موجوده دور کې عیسیان چې هغه خدایان درې یو په الله دی یو عیسی علیہ السلام او یو بیبي مریم نه سبا چې موږ تاسو په دې وطن کې په عیسیان اوسېږي نو دا ور کافر دي کافر د دین مسلمانان هزار چند بهتر دغه مسلمان الله یو او اسمو چې عیسیان په خدایان دي یا عیسی علیہ السلام نه کافر دي چرته دې تخونه اسنه چې دوی نامو په څرګلی کې مصیبت خدای په خلک منګه بخو عقیدې ته وو خو اخلاق ته کاروبار ته معاملې ته فلسفه دغه تخنوي د دنیا بنیاد د عقیده ده او د عیسیان عقیده د کفر ده او د غیب مبارک د قران فیصله د جهنم ده موږ چرته دې ته نشو په موجوده دور کې امریکایان چې نظام عیسیان څومره شر پسند خلک متوسع چې عیسیان نه خلک زموږ د اسلام د پیغمبر زموږ د دین دشمنان یا الله جل شانه فرمایي چې تاسو یې عیسیان ډېر کم عقل خلک عیسی علیہ السلام عبادت کوي عیسی علیہ السلام ځان د پاره خدای منه حالانکه عیسی علیہ السلام خپل باندې د هیڅ چیز مالک نه چې کوم ذات مالک دی چې رب العالمین دی دا عبادت کوي چې پیدا درکې او د تکلیف نه مو بچي هغه ذات پرې دی او یو محتاج ذات عیسی علیہ السلام دی دا عبادت کوي او بل الله پاک اهل کتاب ته مشترک خطاب چې دا اهل کتاب يهود دي یا عیسایان چې تاسو په دین کې غلو مکو او په دین کې غلو کول حرام غلو په دین کې کله په کمی کې راځي او کله په زیاتی کې راځي غلو په دین کې یو افراط دی او بل تفدید افراط کتوال اوچتوال او تفرید کتوال افراط دی ته چې یو ذات مرتبه کمی او دی ولا سم اوچته کی او تفرید دی ته چې یو ذات مرتبه اوچته وي او دی ولا سم حقیقت راکوته کی نو تفرید کی انکار او افراط کی اوچتوال په محبت کی لکه مثال اهل کتاب کی يهوديان او
عیسی علیہ السلام مبارک تفرید عیسی علیہ السلام د سر الله پیغمبر ہونا تردی چې عیسی علیہ السلام په مور بیبي مریم باندې تهمت کو لګو نو دې ډېر سپک کار دیم په دین کې زیاتی وکړو چې کوم کار نه منل راغلی نه من عیسی علیہ السلام پیغمبر منلو او د مور نیک صالح بیبي منلو هغه کې دې کمه کوتاهي او کې تفرید دا غلو په دین دا حرام عیسیان عیسی علیہ السلام په محبت کې ډېر زیاتی هغه محبت کې عیسی علیہ السلام خدای او چا عیسی علیہ السلام ته خدای زوی ولی معجزې کې ناشنا کار کیږي او دا د خدای دلیل نو دې الله عیسی علیہ السلام په محبت کې د حد نه زیاتی او کدي افراط او اعتدال د دې درمیان چې الله پیغمبر ویلي معنا چې سي نه دی ویلي نو د ځان په کې موایا نو به کمی کې او نو به زیاتې کمی چې څوکۍ دا حرام او په دین کې چې زیاتې کې دا حرام لکه مثال په موجوده دور کې زمونږ په مسلمانانو کې د افراط او تفرید مثال یو ډله د پنځ پیریان هغه وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم روزه مبارک سره پاکم صلوات سلام نوري چې نږدې ورشي سلام کوه التم نوري د دې په مقابل کې بل ډله د بریلیانو ده هغه وی چې د دې ځای د اول کا صلوات و سلام علیک یا رسول الله دې ځای کوي دې ډیر ځای او د دې په درمیان کې د اعتدال الله چې خپل روزي سره پاکي په خپل اوري پنځپیران غلط وي او د لری فرشتي رسي بریلیان هم غلط د اعتدال الله وګورئ د مسلمانان عقیده عیسی علیہ السلام مبارک هم د اعتدال عیسی علیہ السلام نیک سړی مور نیک بیبی دا يهوديان غلط وي چې تهمت په لګي عیسی علیہ السلام د الله پاک بنده دی پیغمبر دی الله رسول دی بغیر پلان الله پیدا کړی دی معجزات ورکړي دي خو خدای نه دی عیسایان غلط وي چې خدای د مسلمانان لار د اعتدال نه پکې زیاتې شته عیسایان پشان او نه پکې کمې شته د يهوديان پشان اعتدال لار د نبی عليه السلام او د اسلام لار الله پاک دې کو تاسو ته اعتدال لار باندې استقامت نصیب کړي فرمایي لقد كفر الذين قالوا فتكسر كفر كسان جهنم ان الله هو المسيح ابن مريم بشك الله عيسى ابن مريم عليه السلام وقال المسيح هذا بقبل باندې مسیح عیسی علیہ السلام فرمائی یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام عبد الله تاسو عبادت یو الله کوي ربي چې زما رب دی وربکم استاد انه من يشرك بالله یقینا چې شرک کو الله باندې فقد حرم الله عليه الجنه فتغيسر الله پاک حرام کړی په باندې جنت او مأواه النار او ټکانې جهنم وما للظالمين من انصار او نبي الظالمان لپاره هیڅ مددگار لقد كفر الذين قالوا فتغيسر كفر کړي کسان چې وایي ان الله خالق ثلاثه بیشک الله پاک درې دی بدرو خدایا وما من اله الا اله واحد او حقیقت دا چې نشته بل معبود مگر د یو الله پاک وان لم ينتهوا بتربن شدا کافران اما دا سنقولون چې وایي دا کفر کلمونه ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم خامخاب رسیږي کسان چې کافران دي دردناک عذاب افلا يتوبون الى الله ويستغفرون ايدي توبه باس الله پاک او بخنت نغوال الله غفور رحيم هذا جل بخل
اللہ پاک نے تجھ سے فیضات قل تو فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم اے اہل کتاب تا زیادے مکے بجن کے غیر الحق بناحقا ولا تتبعوا هواء قوم او تاسو تابعدار مکے خواہشات دا قوم قد ضلوا جبتاقی سنم گمراہ شویدی من قبل بخوانا وضلوا كثيرا من گمراہ کی خلق وضلوا عن سواء السبيل وفي فخر ما